مسلمانانو موږ او تاسو له د دې خبرې سوچ پکار دی چې مسلمانان نه سبا صرف په دې کې دي چې ما عبادت ډېر وکړو، ما تهجد وکړل، ما اشراق وکړل، ما نفلونه وکړل. هر انسان په دې فکر کې دی چې ما دومره عبادتونه وکړل. محترمو، عبادت کول دا یو طرف ته دي، لیکن د ګناه نه پرهیز کول، د ګناه نه رامنې کېدل دا ډېر ضروري دي. انسان د ګناه نه رامنې شي، غټه بزرګي دا ده. انسان د ګناه نه رامنې شي، غټه بزرګي ده. مثال په طور یو سړی چې کوم دی په حرامو لاس بر شي، د حرامو نه رامنې شي، دا بزرګ انسان دی. یو انسان په رشوت باندې لاس بر شي، د رشوت نه رامنې شي، دا بزرګ انسان دی. د انسان په دروغ او غیبت باندې او داسې په سود باندې په نورو حرامو کارونو باندې دا لویه بزرګي ده. د دې د وجې نه عبادات دومره غټ کمال نه لري، ځکه حضرت عیسی علیه السلام فرمایي ای مسلمانانو تاسو دومره روژې ونیسئ چې د روژو په وجه باندې دومره کمزوري او خوار شئ لکه د لیندې غوندې راکاږه شئ، د لیندې په شان راکاږه شئ. او یا تاسو دومره منځونه وکئ لکه د میخونو په شان وچ کلک او سیده شئ، دغسې ولاړ استئ. او دارنګې د سترګو نه ستاسو ډېرې اوښکې چې کوم دی تویې شي، د سترګو نه ډېرې اوښکې ستاسو تویې شي، په تاسو هغه نعمتونه نه شئ راګېرولی چې کوم په تقوا او ورع سره میلاویږي، چې کوم د الله تعالی سره دي. په تقوا او ورع پرهیزګارۍ سره، په پرهیز سره چې انسان د حرامو کارونه پرهیز وکړي، په دې چې کوم نعمتونه الله تعالی ورکوي نو د انسان ته په هغه عبادتونو باندې نه ورکوي. لہذا هر مسلمان دا پکار دی چې د ګناهونو نه پرهیز وکړي. مسلمانانو د ګناهونو نه پرهیز وکړي. قرآن کریم کې الله تعالی ځای فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. مسلمانانو د الله نه ویریږئ، مسلمانانو د الله نه ویریږئ او ګناهونه پرېږدئ او د سبا دپاره تیاری وکئ، عبادات وکئ او د حرامو کارونو نه، د ناجایزو کارونو نه، د حرامو نه رامنې شئ. چې کله مسلمانان د حرامو نه رامنې شو، د دې عبادتونه به قبلیږي، د دې دعاګانې به قبلیږي، د مسلمانانو خیرې به قبلیږي، د مسلمانانو دعاګانې به قبلیږي، ټول عبادت به سم په سم رواني. لیکن موږ او تاسو که نن ګورو د مسلمانانو خیرې هم نه قبلیږي، د مسلمانانو دعاګانې هم نه قبلیږي، د مسلمانانو عبادتونه هم نه قبلیږي. د هغې وجه دا ده چې مسلمانانو کې پرهیز نشته، مسلمانانو کې د ګناه نه رامنې کېدل نشته. ځکه دا خو اخر وخت دی، د هرې ګناه یو بازار ګرم دی او مسلمانان په ګناهونو کې اخته دي. آخرت ته د مسلمانانو فکر نشته، دا سوچ او نظریه نشته چې ماله مرګ دی، زه به مرم او قیامت کې به د الله تعالی مخې ته ودرېږم. الله تعالی به زما نه تپوس کوي چې بنده تا ولې دا ګناه کړې ده، نو څه جواب به الله له ورکوئ؟ ای مسلمانانو څه جواب به الله تعالی له ورکوئ؟ داسې یو جواب تیار کړئ چې په هغې جواب سره تاسو د عذاب د الله نه بچ شئ. د الله تعالی د هغه چې کوم سوال ستاسو نه کېږي، کوم مطالبه ستاسو نه کېږي چې دا لما فعلته، بنده دا کار دی ولې کړی دی، نو داسې جواب ځان له وګورئ چې په جواب سره د الله تعالی د ولې د الله تعالی دغه سوال جواب تاسو ورکړی شئ. لهذا دی به د الله تعالی دغه ولې جواب هېڅوک نشي کولی، الله تعالی د ولې جواب هېڅوک نشي کولی. د دې د وجې نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې صدیقې ته وایي عایشې الله تعالی قیامت کې چاته وایي یو بنده ته دا کار دی ولې کړی دی، نو د الله تعالی د ولې جواب ټول انسانان او ټول پیران چې کوم دی نشي ورکولی. که ټول انسانان را ټول شي، دا چالاکه خلک او دا سیاسي خلک او دا مهذبه خلک او دا تعلیم یافته خلک او دا روشنخیاله خلک او دا علما او دا جرنیلان او دا کرنیلان، ملکان او خانان، د ټولې دنیا خلک را ټول شي، د الله تعالی د ولې جواب به چې کوم دی الله له ورنه کړي، الله تعالی د ولې جواب به الله تعالی له ورنه کړي. د دې د وجې نه ویرېږئ د الله نه، ای نارینهو د الله نه ویرېږئ، ای زنانو د الله نه ویرېږئ، ای حکومته د الله نه ویرېږه، ای افسرانو د الله نه ویرېږئ، ای ملکانو، ای خانانو، ای غریبانانو، ای ټول دنیا معاشرې مسلمانانو، الله تعالی نه یېره وکئ. او که ویرېدلی، الله تبارک وتعالی فرمایي چې زه په خپل بنده باندې دوه یېرې نه جمع کوم، که په دنیا کې دا زما نه ویرېږي په آخرت کې زه نه یېروم، او که دا په دنیا کې زما نه ونه یېرېږي نو په آخرت کې به زه یېرومه. ولهذا که څوک په دنیا کې د الله نه ویرېدو، الله ته خپل سر ښکته کړو، الله ته عاجزي وکړله، الله به قیامت کې به نه یېروي،
او که دا دنیا کې ونه یریدو نو هلته د الله تبارک وتعالی سره دومره عذابونه دي دومره سختۍ دي چې هلته ډېرو بدو عذابونو سره به دا مخامخ شي چې هغه عذابونه به انسان نشي برداشت کولی د انسان وجود به ورته غټ شي د انسان نه بدن به ورته غټ شي او دا به راښکلی کېږي دا به تړلی کېږي دا په زنځیرونو کې چې کوم دی راښکلی شي الله تبارک وتعالی ملایکو ته وایي چې خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ملایکو رای کاږئ جهنم ته ور واړوئ سخت عذابونو ته چې کوم دی ور واړوئ نو لهذا تقوا خپله کوي پرهیزګاري خپله کوي د الله تعالی نه یره په خپل لږ چې کوم دی پیدا کوي دا تقوا او پرهیزګاري ده که په ړه کې هم د الله تبارک وتعالی نه یره راله الله تعالی به تاسو له هغه نعمتونه درکړي چې کوم نعمتونه د الله سره دي او الله د خپلو بندګانو سره وعده کړې ده او که د چا په ړه کې هم د الله نه یره نه وه نو ګوره ما درته وویل چې په عباداتو باندې دا جنتونه نه میلاویږي بلکې دا په تقوا او ورع سره میلاویږي لهذا د الله نه ویریږئ او ګناهونه پرېږدئ او د الله سره چې کوم دی